نو زه په خپل معذور یم بل ورور د زما په پاسې د زما مر دغه معذور دی بل معذور دی او بل کله غریبانه خو ټول یو کنه او خو لکه دسه غریب چې جوړ خوې کنه غریب جوړی لکه بیا ځن خپل واپس خپل کار شروع کی مهنت مزدوري کوي کنه نو خو دا غیم نو موږ خو د حکومت د خواسته لکه چې سلور طالب کې کار او پین او سلور لکه په روپۍ وي نو ما که شروع د غله د وزیر لپاره یو بنه قرض کړو چې نشل زار 4 چانه 50 نو هغه به کې مسوي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د آزاد نیوز ګرانو کتونکو مینوالو مرګرو ستاسو ورو افتخار احمد ما امید ساتم ټول بخیر ژوند مو مخ تیریږي ګرانو کتونکو دا مهال د میادم کسونو انا تاسو مخاطب ما حضرت عثمان سي د علاقې خلک ته چې په خپل معذوران هم دي چونکه د درېرونه دي خو هغه ډیسیبل دي دوی په خپل هم سوخ مخ کې ارتاوشي په ځنګل کې دا هغه د وجه ډیسیبل دي د غریبۍ سره ډیر زیات د دوه غجون چې کم دینو روان دي بل ورځ په 15 تاریخ مازیګر ټیم کې دلته کې د دوی چې کم دغه کور دی د ټول مرغه جمع پونجي چې څومره هم و نو پاغي باندې اور ولګېدو او د علاقې خلک په ډیر زیات خپه دي څومره چې هم دغه خبر په سوشل میډیا باندې خور شو ځکه چې دا ټول خلک دا پیژني چې دا ډیر زیات غریبانان دي نور تفصیلا خبرې اترې دوی سره کوو زموږ سره د میادم یو جرګې چیرمن رحیم الدین صاحب موجود دي دا غوي سره هم خبرې اترې کوو خو دوی د اول راځو د دوی نه دغه تفوس پوښتنه کوي چې را سټیم دغه اور ولګید تاسو په خپل کم ځای کې وي او بیا په دې باندې قابو څنګه رااله نقصانات څومره وشو او چې موږ لاندې ناسو وي دلته زمونږ یو ګاونډی راغله کنه هغه راته وی تاسو نه په ګور بچا ور لګیدل کوي زه چې راووتم زه خو راتلم نشم معذور یم کنه ورور دغه بار دی پټی ته شوم منو دلته لمبې تاوي بده کې بیا خلک هم رااله خو لکه کوشش کړه ډېر لکه الله دې اجر ورکړي خو لکه د قابو کول نه کنه په ریسک ولم رااله خیر لګ ټایم غسته یو خو بهم دغه شکریا د کوم چې کم پادشه او جواب مړکو دا راته وایي چې په کم کوټه مونږ ولاړ یو نو دا په دې لپاره څو کمرې وي په دې کې را څو کمرې سوځېدلې د 3 کمرې او مخته یو برنده وا ها نو په دې کې څومره سامانونه یو خو چې کور شي نو هغه هر نمونه سامان یې بګي خدا سي چې را ستاسو هغه مشره متل کې چې ګوتې مې په خله شوې کنه بالکل بټیک ډیر سامانو زما د دورونو کمرې وي هغه یو بالکل داسې ول لکه مرغۍ په بکنو به ارسو او نو د لکه ګلاس ته نه دی وته د کالیوم ما څه خبر اوري د نقد روپو ما څه خبر جی سلور طالب کې کار او پین او سلور لکه په روپۍ وي نو ما که شروع د غله د وزیر لپاره یو بنه قرض کړو چې نشل زار 4 چانه 50 نو هغه به کې مسوي دي تقریبا نن چونکه 19 تاریخ ته څلور 15 ورځې وشوي ستاسو خواله داسې د رحیم الدین صاحب د لینا علاوه د خیر خېګړې په نوم چې کوم ادارې چلی یا اعلی حکام دي نو دې تراغلي دي د دې زنداري کړل تاسو له او سره درکړې دا نه چې هیڅوک نه راغله په غیر رحیم الدین صاحب نه د پاورزمو بیا مرضی او د حمید الله صاحب ناظم صاحب نه چې هغه پاورزمو ولا کبم کله نقل تماشه زمونږ وي او لکه کوشش کوي امکانه کم دې سامان لټړ نه کوي وای اندازه خو چونګې ماته لګیوم چې رقم نقصان تاسو شوی دی هغه نه د واپس کېدو دی او نه داسې ازالي کیږي او تاسو چې کوم صورتحال څنګه چې ما کتونکو ته وي تاسو بیمار یې معذور یې نو څه بول غواړي دا واپس په دغه کور دا سامان دا بسنګ نو زه په خپل معذور یم بل ورور د زما په پاسې د زما مر دغه معذور دی بل معذور دی او بل کله غریبانه خو ټول یو کنه او خو لکه دسه غریب چې جوړ خوې کنه غریب جوړی لکه بیا ځن خپل واپس خپل کار شروع کی مهنت مزدوري کوي کنه نو خو دا غیم نو نو موږ خو د حکومت د خواسته لکه چې د موږ د اواز کم ځای ترسي کم پی اس اف دی ام ان اس اف دی ناظمان د موږ سره پوره امداد کوم د کور ملوچات کی نو ډېر غړ شکر نو سره دوا خبرته کو ډېر مهرباني هغه وای کنه وای کانه چې راځي زما په سر لګیو زور چې سم په ګوته کړم خپل نوم راته ورو معلم د تاثیر الله جی تاثیر الله ها تاسو دا سامان یا په برني کور کې به تفاتی کې دی دلته دې برکور کې نو څنګه څومره سامان پکې سره تاسو بسول غواړئ خو بس دغه فرنیچر سامان او دغه کټ بس او دغه سامان او او ما ځان 4 لک روپۍ قرض کړی وي د بهر مګ د لپاره مې سفر پروګرام روان کړی وي خو چونکې هغه په دې کوټه کې موږ سره ورته وي نو هغه سوي دي مکمل څومره تاوان نقصان شوی دی زموږ چونکې دا 3 کمرې کور نو زموږ سامان به ټول پروت کنه چونکې سرول طالب کې کالیو د مادرونو 150 لک روپۍ نقصان زموږ شوی دی جی 50 جی ډیر زیات تاوان دی نقصان دی او الله دې دوی د خبر ورکړي او د دوی دغه نقصان چې کوم شوی دی نو الله دې ولر دې زور کې راځم جی رحیم الدین صاحب لا چې بلا مرګري پیژنې تاسو به پیژنئ د میادم سره تعلق ساتي میادم یو جرګې پنوم چې کوم تنظیم دی دغه به حیثیت چیرمن څومره چې اکثر مونږ ګورو د میادم په علاقه کې داسې
د خیر ښېګړې څومره کارونه یا داسې چاته څه ضرورت نو دوی هلته کې پیش شي په خپله موجودي. ډېره مهرباني جي دا راته ووایئ چې ستاسو په خیال تاسو خو چونکې په خپله راغلي وم دغه موقع له څه صورتحال دی د دوی دغه تاوان به ستاسو په خیال څومره پورې شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول افتخار صاحب ستا ډېره زیاته مننه چې دومره مزل دی وکړو دلته دې ځای ته ځان راورسو. حالات دې په خپله ولیدل چې یاره دلته نه څوک راغلی او نه چا د دوی چا پوښتنه کړله. نو ستا ډېره زیاته شکریه ادا کوو. ستا په راتلو سره به د دوی هر څه چې خو د دوی هغه زړه ته به تسلي میلاو شي. چونکې په هغه ورځ چې اور ولګېدو زه په خپله هم لږ لیټ راغلی وم، خو موږ چې د دوی د ریپورټ مطابق چې موږ څومره څیزونو تپوسونه وکړه نو تقریبا د لکه اپروکسیمیټلی د 50 لک روپونه د اوبه تاوان شوی دی. ظاهره خبره د مکمل خو خبره د افسوس دا ده چې ستا خبره وي کاڼي چې راځي نو زموږ په سر لګي. چېرته یو خو الله پاک سړی غریب کې څنګه چې د عثمان خبرو دا خبره ډېره زیاته دردونکې وه چې یاره یو کس دی غریب کو خو چې معذوره نه وي نو بیا هم لاس پې کار کوي. دا چې معذوره او هم غریبي نو خبره دا ده چې د دیو ما په هغه ټایم هم دا ویلو موږ دلته څه ریکارډینګ کوو چې یاره د دیو زه نه وینم چې دیو دا کور په خپله جوړ کړي او نه د دیو سره داسې وسایل شته. لہذا څومره په دغه ورځ چې چا څومره سرویسز ورکړلي په هغې کې د ټولو نه ټاپ سرویسز د دې علاقې د ځوانانو او د خلکو چې د خپل ځان پروا نه ده کړې او اور یې مړ کوو. بیا ورسره زموږ پولیس ډپارټمنټ چې دی نو لکه پولیس خو ریپورټینګ ته راځي که نه خو زموږ د میادم پولیسو ته زه آفرین میم چې هغه راغلي دلته څښا په څښا په ځان یې څښا کړی اور یې مړو. بیا د ګیرباویس د ریسکیو ګیرباویس خبره شوه نو یقینا هغه ته زه سلوټ کوم چې د خوازخیل هغه په 25 منټ کې راغلی بیا په دې کچر وډم راغلی. لہذا که هغه نه راتلی هغه سره ډېر شی ریزن هغه اوایډ کولی شو خو هغه هم دا دغه کو چې دلته رالو د هغې ټولو ډېرې زیاته مننه کوو د دوی څوک دا درسي کوي. بحیثیت تاسو څنګه خبره وکړه نو د خیر ښېګړې کار چې مونږ کله هم کوو نو دا د یو فرد کار هم نه دی او د تنظیم کار هم نه دی. دغه د علاقې د ځوانان دا زموږ لاس خپې دي. بالکل ستاسو د میډیا د ملګري چې دي دا زموږ خالص ښې لاسونه دي چې دوی زموږ دا خبره چاته نه رسي او دوی د چا غوږ ته نه رسي زموږ د کارونو هم څوک نه خبرېږي او زموږ سره څوک امداد هم نه کوي. نو ستاسو په ترو باندې یو خدا ده چې د میادم یو جرګه د طرف نه به دوی ته هر قسم تعاون میلاویږي. اوس هم روان ده خبر روان ده وختي ما سره خبرې شوې دوی ته به د نغدو په صورت کې که هغه د راشن په صورت کې که هغه په دوی ته به امداد میلاویږي. خو چونکې د میادم یو جرګه سره دومره وسایل نشته چې چا له کور جوړ کړي نو لہذا صاحب اختیار خلک چې کوم دي که هغه ایم پی ایس ایف دی که هغه ایم این ایس ایف دی که نشي کولی نو اواز خو چتولی شي. بالکل د دې خلکو لپاره د اواز شوت کی باقي چې څومره ادارې دي ډي سیف ته زه وایم چې ډي سیف او ستا چې څومره اډمنسټریټیو ادارې دي دلته راشي د خلک وینئ که دا واقعي مستحقي نو په پریارټي د دې کار وکړي او که نه مستحق نو تاسو آزاد دي. بل خبره دا ده چې څنګه چې هغه 1 لاک کورونه او بیا اوس هغه سوسایټیز دي هاوسینګ سوسایټیز دي زه یم چې په هاوسینګ سوسایټیز کې زموږ ایم پی ایس ایف خصوصا د دوی دا کور شامل کړي او دوی له څه نه څه ریلیف ورکړي نو د دوی دا کار به پې ترسره شي او یقینا زموږ به ورته هم د زړه نه دوا وخېږي او دوی به ورته هم دواګانې وکړي. ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته. د میادم نه تاسو ته مخاطب وو څرنګه چې موږ تاسو ته وویل چې یاره دغه ناخوشګواره واقعه راغلې وه حضرت عثمان صاحب دی د دې زه سره تعلق ساتي ډېر غریبانان دي معذوره هم دي چونکې دا مقامي خلک ټول پېژني او رحیم الدین صاحب هم ډېرې ښکلې خبرې وکړې. دوی ته اوس اهم شدید ضرورت دی د لاس اخلاص د تعاون او په اولني فرصت کې کم از کم د ټینټ یا د داسې سامانونو ضرورت دی ځکه چې اوس هم د باران روان دی او د دوی لاندې هم په دغه کور کې چې څومره کډه نو هغه لاندې آباده ده لپاسنۍ چې کم پورشن و دغه چت چې په دې کې دا کمې 3-4 کمرې وي نو هغه هم دوی داسې بېچته شو د دوی هغه سر سوری چې کم دی نو هغه ته لاړو. په تېره بس موږ دغه خبرې وکړې او تاسو ته دا هر څه په سکرین باندې کېښودو. ګرانو کتونکو څومره چې هم صاحب جیداد خلک دی او مستحق وایي چې یاره موږ د مستحقو خلکو سره خپل تعاون وکړی نو زما په خیال چې دا وخت په میادم حضرت عثمان دلې د مستحق دي د دوی دغه تاوان شوی دی څرنګه چې دوی وی چې یاره اسټیمیټ اورال کم حساب کتاب وشي نو د 50 لک روپو پورې دوی تاوان شوی دی. دا ظاهره خبره ده دې کې شک نشته چې د ټول عمر هغه جمع پونجي او هر نمونه شی په کور کې موجودي کالی پکې 4 تولې کالی دین علاوه د نغدو تقریبا 4.5 لک پورې چې دوی څنګه وی چې یاره هغه مونږ قرضدار کړی وي د چانه 100,000 د چانه 1.5 او د بهر د پاره ځانه پروسس کوو چې یاره زموږ به دغه کار وشي ژوند به خپل بدل کړو چونکې بس د الله د طرفه دغه امتحان پر راغی
الله دې دوی ته اسانه کړي او زه به دغه یو پیر بیا تاسو ته په خدمت کې دغه عرض دی د دوی د موبایل نمبر یې تاسو ته موږ په سکرین باندې ولګو او تاسو د دوی سره د څه په شکل کې هم خپل هغه تعاون چې کوم دی خپل هغه امداد چې کوم دی نو هغه کولی شي. ګرانو کتونکو تر بل پروګرام پورې ما خپل قربي افتخار احمد لوري کې اجازت په لوی الله مسپارم. الله فامان.